طالب حدیث تراشه غرض د شارح رحمت الله علیه په دغه عبارت سره تقسیم د علم الکلام د قسمه نوتا چاته تقسیم د علم الکلام د چاته یو قسم د علم الکلام هغه کلام د قدما او د یعنی د متقدمین علما دی او دویم قسم د کلام د چا دی الا د متأخرین علما دی یو څه نه فرق د اغي او د دې ترمنځ شته فرق د اغي او د دوی ترمنځ څه شی او طالبا الا فرق د اغي او د دې ترمنځ داو چې د مخکنو علماو په کلام کې اختلاف د چا سره خپل درته وای اختلاف د چا سره طالبا مع الفرق الاسلامیه دا عبارت یو ځل وای وهذا هو كلام القدماء دی وای دا کلام د چو او معظم د خلافیات د دغه علم الکلام د چا سره الا مع الفرق الاسلامیه د چا سره د فرق اسلامیه سره د دې ډیر اختلاف چې د چا سره د فرق اسلامیه سره و اکثر مسائل د دې خدا کم صورت کې دا درته وی ګوره قبل خلط الفلسفیات مخکې دا چانه درست ورته کلام د متأخرینو کې بیا فلسفه خلط شوله نو دا فلسفي خبره جدا ده لا چې فلسفه نو خلط شوی نو د دې اختلاف د چا سره دا محشي درته فرق اسلامیه سوق دي هم الذين يتوجهون الى القبله دا خلق دي چې څوک مخ چاته ګرځوي قبله ته ګرځي او ور سره يتمسكون بالكتاب والسنه او تمسک پچا کوي په کتاب او سنت کوي یعنی طالبہ قرآن منی حدیث منی قبله ته منځ کوي او تمسک هم بالکتاب و سنت کوي خپل دعوه چې ثابتې نو په چا ثابتې الا په کتاب او سنت نو دي تسویل کیږي فرقه دا به تاسو ځان سره یاد کې او درې کتاب تاسو اهم ځان سره پیدا کی طالبانو ښه د دې مطالعه در باندې بيخي ضرور ده او کې یو الفرق بین الفرق دا فرق اسلامیه چې دا دوی راخستې دي او تفصیلا ذکر کړي دویم الملل والنحل الملل والنحل او دریم د کشمیری سے یو کتاب دی په نوم د اکفار الملحدین باندې اکفار الملحدین دا د نورشاه کشمیری سے کتاب دی دا درې وانه تاسو پیدا کیو دا وګورئ په دې کې تاسو ته ان شاء الله ډیر بصیرت را حاصلېږي هغه فرق اسلامیه چې د پخوانو او تر اوسه پوری را روان دي عقاید څه شی او نظریات څه شی او نمونه څه شی هغه وخت په کوم نوم مسما او نظر څه شی نو دا تاسو هغه دا پیدا کی دا ضرور ګورئ یو جل کتابونه دي دومره وخت درنه نه نيسيخه پیدا کی اساس ته تاسو دا مطالعه کوي نو دا فرق اسلامیه هم دغه ونو استدلال بهم بالکتاب کو استدلال بهم د احادیثونه کو او چې د گمراه جماعتونه قول راجح ګورخه یو قول د چا د طالبہ زین علماء دی او یو د جمهور نظر دی د جمهور نظر او عقیده په باب د فرق اسلامیه باندې دا ګوره د تکفیر نه ده د چا نه ده کله معتزله په خوا تیر شوی دي ته څوک څه نه وای کافر ورته نه وای ګوره دغه رنګ چې د خوارج و غیره تیر شوی دي ته څوک څه نه وای کچیرته ته دوی ته کافر وای کنه نو زی محشری چې دا امام د اهل لغت او د امام د صرف او د نحو د کوم کی تفسیر چې لیکل دی کشاف پر مولا سرشته دی ګوري نو کته معتزلی کافر دی نو کشاف په باره کې صفت وکای یا چې دا نور کم په خوا علما تیر شوی دغه په باره کې صفت وکای قول راجح دا دی چې اهل هوا او اهل بدع چې دا دوه یا څومره جماعتونه دي دا کافران نه دي اهل زیغ باورتوي اهل الضلال باورتوي گمراهان دي دني غلار نه خطا دي اهل سنت باورتنوي اهل سنت اغه نوم دي چې کم استعماليږي په خلاف د دغه دوه یو جماعتونو باندې دا دوه یا جماعتونه چې څومره دي کاغه د خوارج دي کده معتزله دي طالب او غیره چې څومره دي دا نمونه تاسو ته ذکر دي د دې په خلاف چې کم جماعتونه استعمال جماعت ولال دي هغه جماعت اهل سنت والجماعه دي او د نور تسویل کیږي خستنه مرته قران کریم خې د اهل زیغ سنمي ورته فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل بس اهل زيغ اهل البدع دي اهل الاهواء دي وايش پرست خلق دي بدعتيان دي دا نوم ورته خلق طالبان پاتې شو مسله د تکفیر
چې لکه دوی کافر دي کنه دي. نو که د ځینو علماو نه تاسو کتابونو کې اقوال د دوی د تکفیر راواخلي وی ګورئ، هغه قول د علماو به حملي په تشدد باندې، یعنی تیزی به کړي په دې معنا چې خلک د دې جماعت نه ځان وساتي. دا معنا نه چې دوی کافر دي په کفر بواح سره. کافر خو په کفر بواح نه دي، کلمه وایي طالبان منځ کوي، روژه نیسي، قبلې ته مخ ګرځوي وغیره وغیره دینی اعمال کوي، د خدای په وجود باندې قایل دي، الله مني، دغه پیغمبر مني، ولیکن دا گمراه عقیده چې د دوی فاسده ده، نو دا د عن تاویلین چې بس د الله په کتاب کې او د نبی علیہ السلام په حدیثو کې تاویلات کوي. نو اهل البدع دي، دا نن سبا چې څومره وابیان دي و طالبان پنجپیریان دي، دا بسترو والا دي وغیره نور دي، نو گمراه به ورته وایو ولیکن کافر ورته نشي ویلی. عقیده خرابه ده، گمراه ورته ویلی شي، اهل البدع ورته ویلی شي، اهل الاهوا ورته ویلی شي، اهل الزیغ ورته ویلی شي طالبان، ولیکن څه به ورته نه وایي. دا ځان سره یاد ځان نه جامد جوړ نه کوي. دا ډېر چې غر کړو دا د کفر ټاپو غر کړو طالبان چې مستیارې په جب کې پراتی و دار چا په تندي باندې وای فلانه کافر او فلانه کافر. دا خبرې دي سیدي دا ډېر غلط اثر کوي. عوام ته د کفر په ټکو باندې نشي قانع کولای. مولا خو پیاسې هم نشي خو امیر په طریقې ولا نشي قانع کولای. هغه لګیا دی جمعات په کونج کې ولاړ دی، تا نه وګد منځ کوي، ته 2 منټه کې هغه نیمه غنټه کې نمازیګر منځ کوي، نیمه غنټه کې ته طالب دغه رنګ چې د تلاوت بيخي کوي نه، هغه ټول ورځ لګیا دی قران شریف تلاوت کوي، فلان او فلان تنه خو نیک اعمال وړي ډیر کوي کنه. حدیث کې نه راځي صلون ليس صلاتكم مع صلاتهم شهد ابو داود حدیث ده. د خوارج علایم نبی علیہ السلام دا بیان کړی، دوی به منځونه کوي چې ستاسو منځونه به دغې د منځ په مقابله کې سم نوي. یصومون ليس صيامكم مع صيامهم شيئا، غیب منځونه کې روزي بنيسي او تاسو به تاسو روزي به دغې د روزو په مقابل کې هیڅ شیم نوي. یقرؤون القرآن، قرآن کریم به دوی لولي، تاسو به ګمان دا کوي چې دا قرآن دوی ته راغلی دی، داسې عجیبه تلاوت به کوي. وهو علیهم، او حال دا دی چې قرآن به بیرته په دوی باندې دلیل وي. نمونځ د تا نه اوږد کوي، روژې د تا نه ډېرې نیسي، تلاوتونه د تا نه ډېر کوي او ښې کوي. نو ته کامي سړي ته وایي چې دا کافر وایي لکه څومره که مونځ کوي ته ورته کافر وایي، په ځای د دې چې هغه باندې عقیده خرابه کړي، په تا باندې عقیده خرابېږي. نه، دوی چې عقیده خرابه ده، عقیده بے سوره ده، اهل الاهوا دي، عمل مرتب په عقیده باندې دی، لہذا کومون جو څومره موږت کې په عقیده درسته نه ده، داسې اجر او ثواب ورته په نه ملاويږي. داسې انداز کې خلکو ته وغږیږي، ته قناعت ورکړي. اشنه جامد شیخان چې چیرته جمعه تلاړ شي امامتونه یې د ګور هفته بعد شړلي واره کسر چل دی پلانې کافر دی پلان یو ورځ دی ولا جواب خبره نه بل طرف لاړه. ما ته چا ویل سړی راته زنګ وای صاحب راشه دغلته زمونږ د جمعات د مولا لانجه ده او بیګا ته جرګه ده وای کتم راشي نو مالی صحیح نه خبره ده چې مولا مقتدیان سره وران دي او زما جرګې ته درشم نو ته چې څنګه جرګې ته لاړم چې نن وتلم ګورم صاحب چې پټکی دي دومره صاحبانه اسي هم دغه طبقه ده زمونږ زګ شیخان څه چل شوی دی وای بس خلکو مقتدیان ټول مقتدیان ور سره راغلي دي دا ناس دي صاحب او مولا صاحب هم ناس ته دا مقتدیان وغږول ولکه څه شي لانجه څه شي ده مشکل څه شي ده نو مقتدیان وای صاحب خپل خو نه پویګو دی خو مو چندیان مولا نه دی امید ولیکن یو بل مولا راولي د بل زینه واغوي دلته چې کینی منبر ته نو بل ټکای نشته دی پلانې کافر پلانې کافر پلانې کافر پلانې کافر ډیر مرکزی جمعه دلته دی بازار منځ کې په کافر باندې صاحب زیتی مقتدیان ورته بل واشي چې مولا صاحب ځه جمعه تیسته د ګوتو نو وتی هم لاړ بلم لاړ دلته کوم د مولا په کراوسته دی رانیخ شه صاحب وینم مناظره کو پلان کو ډینګ کو نو عوام کنه مناظره چا سره کوي و چې 1500 مناظره را سره کوي او دا نارامي غوندې پکې ورا پاسې دا وینه د منم و د پلاني پیر مرید یې د بيخي ما کومنه دا د سشي د وجه نه دا د دوی د حماقت او د بیعقلتوب د وجه نه دا د کوپر ټاپي دا په جبو کې وساتي دا په چا مو واغی خدمت وکي اساس وکي لین روان کی خبره نرم وکي هر چا طبيعتي مني یو ځل طالبانو سړی په ځان عاشق کی بیا په نازونه کوي ښا دا چلیات کی چې ترسو دي سړی په ځان عاشق کړي نه یو ته په ناز کې غنا چاله کا وبر راوړو ډوډۍ راوړو ورکشه او مرزه او صبر وک خوب راځي او تګې مو فلانم کله دروازې تراغلې نيسته په خپل مقرران دي خر کوسته دغه ځای نه راغلې مو دی راوي چې زه ودیم ها کله ته یو ځل نیم راوسته په ځان دي عاشق کا غینه روسته کې بیا په هر ناز کې بیا دي ناز منی ښا دا چل ځان سره یاد کی جامد مخلوق ځان نه جوړ نه کی ښا نو خبره مې څه پورې تکول دي فرق اسلامي او پورې کوله چې بس دا گمراه دي اهل زیغ دي او د کفر فتوا کزین علماء کړي دنو هغه بس شي وی طالبہ تغلیظ به وي خام خو اهل سنت یو
ته چې مرته کافر وای نو ستاسو د وابي څه فرق دی؟ بیا خو تا ته مشرک وای. نو چې ته بیا وای اهل سنت منو هغه په دې بنیاد ته خارجي بولي چې د اسراف تکفیر کوي، د تکفیر فتوی په جب کې پرتی دي، غازان نه علاوه بل سړی مسلمان نه ګڼي، نو چې هغه هم درته کافر وي ته تم کافر نو ستاسو دغه څه فرق دی؟ خو دغوی خو نظر دیم دغه عقیده دم دغه ته چې ځان ته اهل سنت وای. د اهل سنتو نظر دا دی چې مونږ تکفیر د اهل قبله ونه کوو چې تر څو پورې د دین د ضرورتونو انکار نه وي کړی. که د دین د ضرورتونو انکار وکړه، د دین د ضرورتو څه معنی؟ یعنی هغه خبره چې په دین کې ثابته بداهتن وه، څه شی وه؟ لکه د ارسال د رسول نه انکار، د عذاب د قبر نه انکار، دغه رنګه د جهنم نه انکار، د جنت نه انکار. دا هغه خبرې دي چې زمونږ استادو په شریعت کې بداهتن ثابتې دي. اوس که د دې نه څوک انکار کوي نو دی څه شی دی؟ دغه رنګه د اولیاء او کرامت نه انکار، د پیغمبر د معجزې نه انکار. یو سړی وایي چې نه منم منکر یم نه، نو دا خبرې بداهتن په شریعت کې ثابتې دي. دغه سړی څه شی دی؟ دا کافر دی. او که چېرته هغه شیان چې من ضروریات دین نو په دین کې بداهتن نو ثابت او د هغې نه یو چا انکار کو نو کافر ورته نشي ویلی، خو ګمراه دی. عقیدې څه شی دی؟ طالبه خرابه ده. په دې باندې خو انشاءالله تاسو پوه شولې که پوه نه شوئ. نو د دې خلکو اختلاف د چا سره وګوره ورسره؟ معظم د خلافیاتو د دوی مع الفرق الاسلامیه، د فرق اسلامیه سره، خصوصا المعتزله. خاص کر اختلاف د دوی د چا سره و؟ الکه خصوصا د دې لپاره عامل مقدر دی. لاندې ناکت وی اخص منهم خصوصا المعتزله. د نور فرق اسلامیه سره هم ګور دوی خپل ورته اسلامیه وای. د نور فرق اسلامیه سره هم د علم کلام ولا اختلاف وو، خو بیا خاص کر د دوی په منځ کې د چا سره؟ د معتزله ټولو سره و. نو د دې خلکو خبرم غلطه ده کنه چې چا شر لقید درس کړي او د اخر کوس د چا سره اختلاف نه لري. مولای شر لقید بم وای او درس کړي بم ختم کړي بم د هر چا سره جوړي ہوتی او ته تم خې بل ته تم خې بل ته نه بل نه دي. همدا لانجه دي چا کې د فرق اسلامیه کې ده تب خپل عقیده پیژنې په نور بردود کې خدارت بده چوکاټ معلومي، نرد بده انداز معلومي. نو دی وای خاص کر د معتزله سره. نو په خوای نو معتزله ون سبا پنځ پیران و بیان دي دا شی یو دی. تاسو کدا کتابونه وګورئ طالبان چې کم درتیاز په تاسو خپل معلومیږي چې د دوی ډېر مشترک عقیدې دي دغه خلکو سره. نو خاص کر د معتزله سره ولی انهم زکدا معتزله اول هغه فرقه وا چې دوی تاسیس کړل او کې خود القواعد د خلاف لما ورد به ظاهر السنه وجرى عليه جماعه الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فی باب العقائد. اول چې قواعد د خلاف اخینو دوی وضع کړي، دوی پاګې دوران کې راولګېدل څه قواعد وضع کړل. او هغه قواعد څه شی و طالبه؟ لا به تاسو تراش یو د هغې قواعدونه چې دوی وضع کړه په خلاف د اهل سنتو باندې هغه دو وی ثواب المطیع و عقاب العاصی واجب علی الله تعالی. وی په خدای تعالی باندې دا خبره واجب ده چې مطیع ته به خامخا ثواب ورکوي، او په خدای تعالی باندې دا خبره واجبه ده چې عاصي ته به خامخا څه شی ورکوي. ولی دا د دوی عقیده وه. وروستو وجم وایو مونږ څه شی وایو؟ مونږ وایو چې ثواب المطیع فضل من الله. یو مطیع ته که خدای تعالی ثواب ورکوي نو دا د خدای تعالی فضل دی. په چا باندې؟ په دغې مطیع باندې. د خدای تعالی احسان دی ورسره. او عقاب العاصی عدل من الله تعالی. که عاصي ته خدای تعالی عذاب ورکوي نو دا د خدای تعالی عدل دی، او که مطیع ته خدای تعالی ثواب ورکوي دا د خدای تعالی فضل دی. او دوی څه وایي؟ ثواب د مطیع په واجب دی او عقاب د عاصي ور باندې څه شی دی؟ واجب دی. نو طالب موږ څه شی وایو؟ موږ وایو داسې نه ده. ولې؟ که چېرته دلته د وجوب نه موږ وجوب فقهي واخلو نو وجوب فقهي خو دې ته ویلی کېږي چې آتی په دې باندې مستحق د مدح وي په دنیا او مستحق د ثواب وي په چا کې په آخرت کې. یعنی کوم شی چې واجب وي په وجوب فقهي سره چې موږ تاسې وینو که په هغې کار چا راتګ وکړه نو دی مستحق د مدح دی په دنیا کې او مستحق د ثواب دی په چا کې؟ په آخرت کې. دا شرعي مسله ده. او کته وای چې وجوب په دغه معنا په حق د باری تعالی کې موږ او تاسو استعمالو نو دا معنا په حق د باری تعالی کې متصوره نه ده. ولی ځکه بیا به معنا داسې شي ک الله تعالی متی ته ثواب ورکړي نو دی بیا مستحق د مدح په دنیا کې او مستحق د ثواب به په چا کې په آخرت کې. نو لکه خدای تعالی ته ثوابونه څوک ورکړي؟ دا معنا په حق د الله تعالی کې نه ده مناسبه، ځکه الله تعالی فاعل مختار دی. نو دا قاعده دوی خوا. دویمه قاعده چې دوی په نزد اهل سنت وی خوا هغه دا چې دوی ویل چې ما هو الاصلح للعبد نو فهو واجب على الله تعالی. ما هو الاصلح للعبد؟ کم شی چې خدای عبد لره اصلح دی نو دا په الله تعالی واجب ده. نو دوی بیا وایي چې د کافر د پاره ما هو الاصلح ایمان دی.
نو دا په خدای تعالی واجب و چې دا کافر دی الله تعالی مؤمن پیدا کی. څه شی پیدا کی؟ نو چې کله دوی دغسې خبره کوي نو بیا دوی وایي چې الله تعالی ایمان هم پیدا کړی کفر هم پیدا کړی. نو بیا وایي د دې ایمان او د کفر په منځ کې یو بله مرتبه شته دی او یو بله منزله شته. هغې منزلې ته څه شی ویلی کېږي؟ طالبه منزله بین المنزلتین ورته د کفر او د ایمان په منځ کې یو بله منزله ده. یعنې داسې صورت شته چې یو څوک دی وي چې هغه دی نه کافر وي او نه دی څه شی وي کافر دی نه دی او مسلمانه دوی په منزله بین المنزلتین قایلو. داسې یو بیکاره قواعد دوی وضع کړل. نو دوی علماو د هغې سره څه شی وکړي اختلاف وکړه. تاسو څه ګورئ ورته دوی وایي اسسو جوړې کړل قواعد د خلاف د څه شي لما ورد به ظاهر السنه وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين في باب العقائد وذلك دا خلاف دی وی ذکر پیداش. رئیس د دوی واصل ابن عطا چې د اعتزال د اعتزال وکړه د مجلس د حسن بصری نه. د اعتزال معنا دا د ځانې کناره کښه دا دغه شاګردو نو بس بله ورځ دغه د مجلس نه کناره شه لاړه ځان ته خپله د درس حلقه جوړه کړله. د ده عقیده څه شی وه؟ دا یې ثابتوله ان من ارتکب الکبیره څوک چې ارتکاب د کبیرې کوي ګناه کبیره اله څه شی وي د ګناه کبیرې مرتکب وي هغې کړي نو لیس بمؤمن ولا کافر دا کس نه مؤمن دی او نه کافر دی نه مؤمن دی او نه څه شی دی. نو ثابتې دوی منزله بین المنزلتین المنزله بین الکفر والایمان. نو چې کله دا خبره وکړله نو فقال الحسن حسن بصری رحمت الله علیه ورته ویل چې قد اعتزل عنا ځه زموږ نه جدا شه. نو چې کله ده ورته ویل چې ځه زموږ نه جدا شو دی لاړه نو دی وی فسمو نو دی مسما شو په چا باندې په معتزله و باندې په چا باندې. نو دی ورته څه ویلې یعنی د حسن بصری رحمه الله ملګرو دی ورته څه ویلې دی ورته معتزله ویلې چې دغه د زموږ د مجلس نه کناره شوي دي او طالبه وهم سموا انفسهم او دوی خپلو ځانونو ته نومونه کېښودل اصحاب العدل والتوحید. اصحاب توحید ټکی دا اوسنی نه دی دوی پخوا نه زه ورته وغه دا چې هغې وخت نه دوی راواخلي توحید چغې دوی د مغې وخت نه وهلې نو دوی ځان ته نوم کېښود اصحاب العدل والتوحید. هلکه اصحاب العدل یې ځان ته ولې ویلې او اصحاب التوحید یې ځان ته ولې ویلې؟ وی اصحاب العدل ځان ته ځکه ویلې لقولهم بوجوب ثواب المطیع و عقاب العاصي علی الله تعالی. وی دا په الله واجبه ده چې مطیع ته دې ثواب ورکي او عاصي ته دې څه شی ورکي. نو دا عدل دی نو ځکه دوی ځان ته اصحاب العدل ویلې وی موږ په دې عقیده قایل یو. او اصحاب التوحید ځان ته ولې ویلې ونفي صفات القدیمه عنهما او د صفاتو قدیمه او نفي کوله د چا نه د باری تعالی نه په دې عقیده چې الله تعالی لره صفات نشته. ولې وایي که صفات ورته وایي وروستو به راشي صفاتو کې دا خبره کوو. وایي که الله تعالی ته صفات ثابتې نو دا صفات الله تعالی به یا قدیم یا حادث. که حادث ورته وایي نو باری تعالی ګرځي محل د حوادثو دا خبره باطله ده. او که قدیم ورته وایي اله څه شی ورته وایي قدیم ورته وایي نو طالبه په دې صورت کې لازمیږي تعدد د قدما او تعدد د قدما څه شی دی باطل. نو لهذا قول په دې کوي چې خدای تعالی لره بیخي صفات شته نه نو دا انکار دوی کو. نو په دغه بنیاد باندې چې دا د خدای تعالی نه صفات نفي کول وردا کمالات دي د الله تعالی نه کمالات نفي کول نو دې ته څه شی ویلې وایي ځکه موږ اصحاب التوحید یو توحید والایو چې د خدای تعالی نه دوی څه نفي کول صفات نفي کول. ثم انهم توغلوا بیا دوی توغلو که په علم کلام کې او منګولې ولګولې په لمنو د فلاسفو باندې فی کثیر من الاصول والاحکام. الکه دا بیا وروستۍ خبره وه. مخکنی کلام د قدمو کې فلسفه نه وه. وروستو بیا دوی چې دی د فلسفیانو په لمنو منګولې ولګولې. وشاع مذهب و مخور شه مذهب د دوی ما بین الناس ما بین د خلکو کې ورو ورو دا خبره خورېدله د فلسفې خبرې خو ډېرې خوږې دي. ته چې دعوه ثابتې په نمت منطقي باندې که نه نو دا خو د خلکو ذهن ته کوزېږي. په دې طریقه دوی لګیا او د خپلو دعواګانو استدلالونه به یې کول په هغې باندې. نو چې کله دا سلسله هم داسې روانه وه نو په دې دوران کې یو ورځ داسې راله الی ان قاله تر دې پورې چې شیخ ابوالحسن اشعري وویلې استاد یې استاد خپل ته ابو علي الجبهي دی استاد ورته ویل چې ما تقولو سوی د دریو کسانو په باره کې یو مطیع مړ دی بل عاصي مړ دی او درېم ماشوم مړ دی. درې کسان دی یو داسې حالت کې مړ شي چې مطیع و بل داسې حالت کې مړ شي چې څه شی کافر او بل داسې حالت کې مړ شي چې دی ماشوم و عاصي. نو د دې په باره کې ستا نظر څه دی؟ نو دی وایي فقاله ده ورته ویلې اولنی یصاب فی الجنه ده ته به په جنت کې څه ورکولی کېږي او هر چې دویم دی نو یعاقبو هغه ته به په جهنم عذاب ورکولی کېږي. ځکه دوی خو عقیده دا وه چې ما هو الاصلح للعبد
والثالث دریم چې دی لا یصاب ولا يعاقب غته نه ثواب ورکول کیږي. دا د دوه قیدو مطابق موږ مخکې خبره وکړه کنه چې دی ول ثواب د متی واجب دی او عقاب د عاصم څه شی دی او دا بل ته نه ثواب ورکول کیږي نه عقاب. نو فقال الاشعري او اشعري ورته ویلې نو فین قال ثالث کدا دریم وی چې یا ربي زدي ولی ماشوم مکلم ولی دا نه پرې خودم تر دې چې زلوي شوی په امي نبی کا پتا می ایمان راوړی وای او ستا اطاعت می کړی جنت ته به داخل شوی. نو فماذا يقول ربنا الله تعالی ورته څه شی وای. نو فقال يقول رب خدای تعالی ورته چې ما ته پتا و ز اعلم پتا باندې کچرته تلوي شوی نو لعصیت تا ما نافرمانی کړی وای نو جهنم ته مې داخل کړی وای نو اصلح د تا د پاره دو چې انت موت صغیرا ته ماشوم مرشي چې بخیره د جهنم نخلاص شوی تا د پاره اصلح دغه. نو فقال الاشعري واشعري ورته ویلي نو فین قال ثاني کدا دویم ورته وی چې یا ربي اے رب زدنو ماشوم ولې نه وجلم چې ما ستانه فرمانی نه وای کړی تا خو دومره ګناهونه ما وکړل او زاختم زه به ماشوم مړ کړی وای زما د پاره خو اصلح دغه ګناهونو نه به بچوم نو جنت نو اورته بنوم داخل شوی. فماذا يقول رب الله تعالی به دته څه شی وی بیا دته وڅوي ګوره د پاره خو اصلح دا و چې د ماشوم مړ وای و چې دا دې راغټ شو د ګناهونه وکړه خدای خو جهنم ته ځي نو کده خدای ته وی چې خدای زبدې ماشوم وجلوي نو الله تعالی ورته په جواب کې سوی. نو فبهت الجبایي حیران چې جواب ورسره نو وترك الاشعري امام اشعري مذهب پرې خو دا نو فاشتغل مشغول چې امام اشعري هو ومن تبعه بابطال راي المعتزله شروع د معتزله او درې په ابطال باندې او په اثبات ما ورده به سنه ومضى عليه الجماعه نو دوی ځان ته نوم کې خود اهل سنه والجماعه څه شي نوم کې خود نوم اهل سنه والجماعه یو طالبه د نبی رسول الله د سنت او اهل او د صحابه کرامو د جماعت تابع نو دي ته چې د اهل سنت والجماعه وایي.